نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه صدق الله العظيم سورة بقرة دیم پارات بسوا ولسم آیت بمکی آیتون کی دا جہاد فرضیت بیان شو بدی آیتون کی دا جہاد متعلق احکام ذکر کی علیہ الصلوۃ والسلام دا بدر دا غزانا دو میاشت اڑان جمعہ الثانی دویم کال ہجرت بعدی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سرد اتو یا دولس مجاہدین و مہاجرین یو طرف باندی دا نجد پا طرف باندی بلیلو اور نبی علیہ السلام دویلی خط پر کچھ دا خط واخلی مقام نخلت چکلتا سمرسی گئی دا خط بکلو کلچی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مقام نخلت مرسید خط کلو فقط کی داری کلیم چی سوک دا شہادت جذبہ او شوق لرین زما سر روان شو کفار را روان دی قافلہ را روان دا باغیبان حملہ کو فسوک شہادت تیاری قرازی او کنی تیار اغیط واپسی اجازت طول مہاجرین و صحابہ کرام و پیوزے بانے ہوئے چمنگا ہر قسم قربانے تیاری غزے بانے دا کافرانو دا قریشو یو قافلہ را روانو چداغی قافلی امیر او مشر حکم عمر ابن الحضرمی دادا قافلی امیر یو صحابی مغشی باندې گزار وکو او دا کافر مرشو صحابه کرام چې کله دې ځای ته ورسېدل دا د جمعه الثانی اخیرنی تاریخو د صحابو په خیال کې د میاشت اخیرنی ورځ او په حقیقت کې دا ورځ د رجب اسلامی میاشت داخله شوی و جمعه الثانی نه بعد د رجب میاشت راځي د صحابو خیال دا و چې د میاشت اخیرنی تاریخ او په حقیقت کې میاشت اسلامی راختلې و اولنی تاریخ او رجب دا میاشت نه و چې په دې میاشت کې جنگ کول بند تو صحابه کرامو دا عمر ابن الحضرمی قتل کدی مرشو حکم بن کیسان او عثمان ابن عبداللہ دا دو کافران منیول دیئے گرفتار کرن کافران نو تا غنیمت تم ملو شو کلچ صحابه کرام نبی علیہ السلام ترا مرسیدل سردا قیدیان مشرکان رانل یو لوی پراپیگنڈے اکڑا چې دی پیغمبر او د دې ملګرو د احترام والا میاشت به دې وکړه دې میاشت کې جنگ بندو او د پکې جنگ کو ځان ته حلال صحابه کرام سره یې پیدا شو چې موږ د دې سره جنگ کو د پنځت د ثواب باندې اوس میاشت د حرمت وا او د مو خیال نو چې ثواب کو شوي کوم نه خیال مودا چې جواب ثانی د جنگ پکې کیږي او غره باندې اسلامي میاشت راختلې و او جنگ باغې کې بند او موږ پکې وکړو آیا ثواب په خوشیو کوم نه شي الله رب العالمین په دغه موقع دا آیتونه نازل کړل چې دا مشرکان وایي چې تاسو په میاشت کې جنگ کړی دی یقینا دا غټ جرم دی خدا کافرانو چې څومره کفر کړی دي د دین د دې دا جرم غټ نه دی ټیک ته په میاشت کې جنگ کول خو بندو
د صحابو نه په خطایي او په سهو سره په دې میاشت کې جنگ وشو د دې خیال نو وشو د دې خیال کولو چې میاشت ټیک ده خو د کافرانو دا کفر د ټول نه بدترین جرم دی او د دین علاوه د دې جرمونو نورم دي مسلمانان د الله د دین نه بد کړی دي دا د یو جرم کفر کوي بل جرم مسجد حرام نے مسلمانان بد کړی دي بل جرم مسلمانان د مکه مکرمه نه راوېستل دا د دوی لپاره بل جرم دا دومره جرمونه د دوی خپل نخکاری او د مسلمانانو په دغه میاشت باندې تاریخ باندې جنگ کول دي ته جرم کار یعنی خپل جرمونه وته ټول نخکاری او د مسلمانانو چې خیال نو چې اول تاریخ نه د اخیره نه دي هغه وته جرم کاری او بل د دې کافرانو همیشه کوشش دار چې تاسو د دین اسلام نه واړی دې کوشش کوي چې تاسو اسلام نه کفر ته واړی کله د دې طاقت شو تاسو مسلمانان د دې ملګرتیا مکوئ دې په جهنم ته او دې مؤمنانو ته الله جل شانه تسلی ورکړي چې خفقېږي ما تاسو هجرت کړی دي ایمان وروړي دي jihad وکړي دي تاسو ته ثواب ملاويږي خفقېږي ایمان چې پر رجب کې پاول تاریخ مونږه جنگو کې ثواب او خوشوي کنا نه ثواب تاسو شوي صحابه کرام نبی علیہ السلام غنیمت ورکو او دا آیاتونه په دغه موقع باندې نازل شو دا د جهاد د صحابه کرامو هغه شوق او جذبه وا چې الله پاک د دین لپاره کار نو فرمایي يسألونك عن الشهر الحرام تپوس کیستان پیغمبر علیہ السلام دا مشرکان په میاشت د حرمت د میاشت کې قتال فيه چې بدی کې میاشت کې بدی میاشت کې جنگ کول څنګه دي تاسو جنگ کړی دی ته وایي چې ولې مو جنگ کړی ول تو فرمایا قتال فيه کبیر بدی میاشت کې جنگ کول دا جرم دی وصد عن سبيل الله وغلط الله د دین نه بندول الله د لارې نه خلق من کول وکفر به او د الله نه انکار کول والمسجد الحرام او خلق من کول د بیت الله نه واخراج اهله منه اکبر عند الله او استد بیت الله شریف وسیدون کې خلق د بیت الله نه دا ډېر لوی جرم دی په نزد الله تا دومره ډېر کارونه کوي بیا تاسو اعتراض کوئ والفتنة أكبر من القتل أو شرك أو كفر دادير جات لي جرم دي دا قتلنا ولا يزالون يقاتلونكم أو همیشه دا پاردا کافران تاثر جنگ کئی حتی ترنی پوری بے کئی يردوكم عن دينكم من استطاعوا چی دیواری تاسو دخپل دینک چرتم دا دی طاقت خوشو ترغ پوری کافران تاثر نپری دی چې ترکن ابتزار پشان کافران کړي دي ومن يرتد منكم عن دينه او څوک چې مرتد شو تاسو مسلمانان نه د دین اسلام نه خپل دین چا پرې خودلو فيمت او دي مرشود وكافرون دي حال کافر اولئک حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره دا کسان چې دي برباد دي عملنا په دنیا او آخرت کې اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون او دا کسان جهنميان دي خاوندان د جهنم دي دی پرې جهنم کې همیشه د پاره وي ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان وروړو والذین هاجروا او کسان چې هجرت کو وجاهدوا في سبيل الله او دی جهاد کو د الله پاک په لار کې لکه د صحابه مؤمنانو ټول مهاجرین او ټول مجاهدین اولئک یرجون رحمت الله کی مومن ساتي د الله پاک د رحمت والله غفور رحیم او الله پاک بخون کی مهربان ذات واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین